ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. سورة الحج 59 نمبر آیات تے دیدی نمخ کی اللہ جل شانہ د مهاجرین ذکر فرمایو چې هغه مهاجرین کوم خلکو چې هجرت کړی وي د الله فلاره کې دا خلک شهیدان شو او کومړه شو الله جل شانه به دوی ته رزق حسنه ورکړي. دویمه خبره کومړه شي او کو شهیدان شي لا يدخلنهم الله فرمای خامخا دی به داخل کړی شي مدخلن داسې ځای ته یرضونه چې دی به هلته کې خوشحاله وي هغه ځای به دوی خوښوي یعنې جنت ته به داخل شي. وان الله لعلیم حلیم بشک الله جل جلاله فوها دی حلیم او وردبار دی صبر کون کې دی. یعنی کم دا ظلم چې وشو او دا صحابه د مکې مکرمې نه ووتل او لاړل مدینې منورې ته او دا کم ظلمونه پې وشو په دې ټولو باندې الله جل جلاله فوها دی. خو الله چې صبر کوي حلیم ذات دی دا الله ټول صفات دی نو په صبر صفاتو کې یو حلیم هم دی چې دا ته صبر کوي او دې لپاره چې کم کسان شهیدان شي یا کم خلکو چې هجرت وکړو الله جل شانه دوی ته اجر ورکړي. بیا فرمایي ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به او دا خبره دا د الله سره ولیکل شو ومن عاقب بمثل ما عوقب به کم کس چې چاته تکلیف ور رسول غواړي ورکي خپل بدل اخلي دا په مثل د هغه وی عوقب به کم چې د ته ورکړی شي یعنی د چې څومره تکلیف ورکړی شو دی به د هغه برابر د خپل تکلیف بدل چې دی نو دا به اخلي. که د غاښ مات شو دی به د خپل غاښ بدل اخلي که د لاس مات شو دی به د لاس بدل اخلي که د سترګې ووته دی به د سترګې بدل اخلي د سترګو نظر لاړو سترګو نظر به بوزي یعنی د هغې برابر ثم بغي علیه بیا ظلم وکړی شي په دې باندې په چا باندې چې ظلم وشي څوک مظلوم وي لینصرنه الله به د هغه خامخا چې دی نه دا به امداد کوي. ولې ان الله لعفو غفور بشک الله جل جلاله معاف کوونکی دی او بخښنه کوونکی دی. ذالک بان الله دا امداد چې الله جل جلاله کوي دا انسان چې جنت ته داخلوي دا رزق حسنه چې ورکوي فرمایي ذالک دا ځکه بان الله یولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل دا د الله جل جلاله په بادشاہت باندې یو دلیل دی. کم ذات چې داسې کولی شي
یولج اللیل فی النهار چې داخلوي ورځ لره په شپه کې، ویولج النهار فی اللیل او ورځ لره داخلوي په شپه کې. نو کوم ذات چې شپه په ورځ کې داخلوي او ورځ په شپه کې داخلوي، کوم ذات چې دا کولی شي، هغه ذات د دوی امداد هم کولی شي، هغه ذات دوی ته رزق حسنه هم ورکولی شي، هغه ذات دوی جنت ته هم داخلولی شي. وان الله سمیع بصیر او بشک الله جل جلاله اوریدونکی دی ولیدونکی دی. د مظلوم فریاد اوري هم، مظلوم ویني هم. ذلك بان الله هو الحق او دا بان الله هو الحق، یقینا الله جل جلاله چې ګوره دا حق سات دی، الله حق دی. وان ما يدعون من دونه او یقینا هغه څه چې را بلل کیږي دوی را بلی من دون الله، من دونه سوا د الله نه، هو الباطل هغه باطل دی. د الله نه علاوه چې څومره خلق خدایان ګڼي دا ټول باطل دی. څومره خلقو ته چې خلق سجده کوي دا ټول باطل دی. د څومره سيزونه چې خلق امداد غواړي دا ټول باطل دی. امداد به چا نه غواړو، د یو الله نه به غواړو. عبادت به چا کوو، د یو الله به کوو، بل چا به عبادت نه کوو. وان الله هو العلی الکبیر او یقینا الله جل جلاله هغه بلند دی، اوچته مرتبه والا دی، کبیر او لوی دی. بل دلیل بیانې الم ترى تا ته یې مخاطبه آیت نینی ان الله انزل من السماء ماء، یقینا الله جل شانه نازلوي وبول را د اسمان نه. د الله جل جلاله په قدرت باندې یو بل دلیل، الله د اسمان نه وب نازلوي فتصبح الارض مخضرا، پس وګرځي پس ورځ په سبا کې زمکه شنه. داسې بعض ځمکې داسې وي چې هلته کې به باران نه ماښام نه وشو نو سار چې دی هغه شنې شي. دلته هم داسې کېږي، باران چې کله وشي نو پټي چې دی نو شینوالی را پرېږدي. ان الله لطیف خبیر، بشک الله جل جلاله لطیف مهربان دی، خبیر خبردار دی. له ما فی السماوات، هر هغه څه چې په اسمانونو کې دي دا خاص د الله د پاره دی. اسمانونو کې چې تا ته څه په نظر راځي او کو په نظر نه راځي دا ټول په ټوله د دې پیدا کوونکي ذات څوک دی؟ ایو الله دی. دا د چا په قبضه قدرت کې دی؟ دا د الله په قبضه قدرت کې دی. وما فی الارض او هغه څه چې په ځمکه کې دي دا ټول د الله جل جلاله په قبضه قدرت کې دی. وان الله له الغنی الحمید او بشک الله جل جلاله هغه بے نیاز دی، غنی دی، چاته محتاج نه دی. او حمید قابل د تعریف دی چې د هغه تعریف وکړی شي، ځکه چې د داسې صفاتو خاون وي چې دا هر څه د هغه دي، ځمکه د هغه ده، اسمان د هغه دی، غرونه د هغه دي، سمندرونه د هغه دي، مونږ ټول د هغه یو. ولې مونږ چا پیدا کړو؟ الله پیدا کړو. مونږ ته سترګې چا را کړې دي؟ الله را کړې دي. سرو کې د نظر د کتلو طاقت چا یې ښودی دی؟ الله یې ښودی دی. داسې بعضې خلک داسې دي شته دي د هغوی سترګې هم شته، نظر هم لګي، خو دا نه پېژني چې دې کې سور کم یو دی، دې کې شین کم یو دی. خو په دې کې چې دا مختلف قسمه رنګونه یې ښودي دا چا یې ښودي؟ دا الله یې ښودي دی. الله فرمایي واختلاف السنتکم والوانکم، ستاسو په دې ژبو کې دا اختلاف چا یې ښود دی؟ یو کس رنګو کې تا ته پته لګي چې لکه بالکل دا د پلانکي اواز دی، په لار باندې سلامو کې کوستا او تفاهمي او کو نه هوتا ته پته لګي چې دا پلانکي دی. په دې ژبو کې دا اختلاف چا یې ښود دی؟ دا الله یې ښود دی. والوانکم او درنګونو اختلاف چا یې ښود دی؟ تبارو ته به هر کس چې دی دا په شکل او صورت د هر یو کس رنگ به ته پیژنې دا پلانکي دی، دا پلانکي دی. دا څوک کوي؟ دا الله کوي. دا چا کړی؟ دا الله کړی دی. نه هر هغه څه چې په اسمانونو کې دی دا چا پیدا کړی؟ دا الله پیدا کړی دی.
او هغه څه چې په ځمکه کې دي دا چا پیدا کړي دا هم الله پیدا کړي دي وان الله لهو الغني موږ ټول په ټوله الله ته محتاج یو والله الغني وانتم الفقراء تاسو ټول محتاج یې الله جل جلاله غني ساتي الله چاته محتاج نه دی او حمید قابل تعریف ته د الله تعریف وکړي شي الله دې عمل وکړي